علیہ ترابن چپاغی منی خاوری فاصاب و رسی ورد وابلون باران فترکو پرید آغیل رسول دا خالی لا یقدرون قادر نیالا شین پیشی میں مادا سنا کسبو جدی کسب کرے واللہ رب العالمین ہدایت دے کہ قوم ظالم تا مثال لا کسانو چھ خلقی معلوم اقبل پارا طلب در زمان دے اللہ رب العالمین مفعول لہو دا قبیل دا ضربتو تعدیبا و تثبیتا او د مضبوط کولو د زړونو خپل لپاره من انفسهم د نفسونو خپلونه کمثل جنتن پشان داغه باغ دی او تثبیتا من انفسهم دا مفعول له د قبلی د قعدت عن الحرب جبنا عاطف د مفعول له بمفعول له باندې کمثل جنتن پشان دا جنت دی بربوتن چی پوجد زی اصاب وابلن ورسی ورتا سخباران فاتتو کلا ورکی میوی قلی دیفین دو چن او کون رسی ورتا سخباران فتل نولک باران ولک کافی دی او دی تل دغت نوی دا شمال تنوی چی دا نرے نرے باران چوری بلکہ لک باران سندھی رحمت اللہ علیہ فرمائیں کہ بین الاقوامی اسلامی نظام کی قیام پر بین الاقوامی اسلامی نظام کے قیام پر خرچ ہونے والی رقوم برابر ہوتی ہے بین الاقوامی اسلامی نظام پر خرچ ہونے والی رقوم برابر ہوتی ہے خرچ ہونے والی رقوم برابر ہوتی ہے واللہ اللہ رب العالمین بما تعملون بصیر پامن استاس من لیدن کے دے یو رزاز دے گنا رزاز میدہ باران تو بھی دیکھی رزاز یو مدرار دے چی شبو سر باران راشی ناغی تصوی مدرار یو سجاج دے چاہا بچڑ سر راشی سجاج او وابل او سجاج چیو زیشی نو دینا بے سیلاب ہوشی جوڑ شی او تل عام طویلے کی نری باران یو دعا خودکم گوارستاسو یو کستاسو ان تکون کی چی داغر پارا باغ دا کجورنا دا انگورنا چی بئی گیران دا داغین ولی حضرت پارا پدی کار قسم بھی ورسید دبڑاوالے او دا پارا اولادی کمزور ہے واساب آیا سارن ورسی ورتا دیرہ ہوا فی نارن چپائے کی اوری فاترقت نسید اغلر دارنگی بانی اللہ رب العالمین سرز پارا آیتنا امید تاسو چکے دلے کی سندھی سے فرمائی کہ بین الاقوامی پروگرام کے خلاف خرچ ہونے والی رقوم برباد ہو جاتی ہے بین الاقوامی پروگرام کے خلاف خرچ ہونے والی رقوم برباد ہو جاتی ہے بین الاقوامی پروگرام کے خلاف خرچ ہونے والی رقوم برباد ہو جاتی ہے سڑے بڑھا دے اولادیم نشتے نوزان آوازے تم نشی رسول ہر سے تباہ برباد بین الاقوامی پروگرام کے خلاف خرچ ہونے والی رقوم برباد ہو جاتی ہے یا ایھا الذین آمنوا مسئلہ انفاق اے ایمان والو انفقوا من طیبات ما کسبتم دخبل گٹ وٹنا ہے اسے خرچہ کے انفقوا خرچ کے من طیبات ما کسبتم اموال تجارت اور ذاتی پیداوار سے انفاق کا حکم سندھی سے فرمائی اموال تجارت اور ذاتی پیداوار سے انفاق کا حکم
او اولادم کسب دې دې کې به خدای برخه وباسي. یا الذین آمنوا ایمان والو انفقوا خرج کې من طیبات ما کسبتم د مزدار حسنه چې تاسو کسب کړی هغه چې روباسو تاسو لپاره من الارض زمکنا ولا تیمموا الخبيث قسم کوي د خبيث چې دا غینه تاسو خرج کوي ولستم باغ بیا خزي او ناخله تاسو هغه نه غستون کې تاسو هغه ان استاز له وګنس کی خرازه دا په خدای په لار کې ورکړه دا مولا له چا کوټه ماستر راوړ کوټه پیژنې دکچې کنه پیژنې دا د سپستانه ده تو خلانو کټوي پیژنې کټوي خاورا کوټه کټوي منډي چورته زمونږ نو ماسته چرونه په خاور دا په خانه په خاور دا کې ماسته کولا خواګونی مزدار مولا ورته چې ستا مور خودم را سخینو دا نه دومره ماسته ولې رولې ګل هغه چې دا زما مور چې دا پښو سټلیو نو دا د جمعه دی امام دی دا پښو سټلیو نو دا امام نو دا چې امام دا چې نو په پټا پېښنه امام سے انفقوا من طيبات ما كسبتم ما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث خصم کوي د خبيثي چې دا غینه تاسو خرج کوئ او نه تاسو واستون کې دا غیره پر الا ان تغمدوا فيه مگر چې سترګې پټ کې پاغه سره او رزق حلال سره خدای پاک سره ته علم نصیب رزق حلال سره چې کیږي رزق علم نبی علیہ السلام ته صحابي یا رسول الله ما ته د سره غوخه چې زما دعا قبليږي قل حق وقل حلال حلال خورا او حق وای مثلا دعا به قبلي او سره چې حلال شي خوري مولانا رومي فرمایي علم حکمت آیت ازنانی حلال علم حکمت آیت ازنانی حلال حکمت او علم راضي په حلال خوراک سره نن سبا هم دا شی ټول ګډ چانه زفیر غوندوم پته نه لګي ملک ټول په سود روان دي د 1947 نو واخلې جیب کې د روپې پرتی دا د سود دي ځکه خو د خلکو مرزونه لګي ټول وطن ته وخی پاکستان کې به د سړی نه چا بیمار دی څه نسه او د شوګر خو دومره مرزونه دومره زیات شو چې پاکستان کې د ټولې دنیا نه زیات شوګریان دي لا علاج مرض او عشق لقد آیت ازنانی حلال مولانا حویل اوری رحمت الله علیه فرمایل چې تعجب کوم چې دا حرام روټه د خلک څنګه خوري او صاحب کشف خلک یو شاګرد راغی یو استاد راغی شاګرد سره دی راشو ډېر پاک سره به چې سم روډۍ په خروړه روټۍ دومره روټۍ هغه خوړله چې په مخه د کور نه روټۍ راوړي شیخ ښځه ورته استاد دی ګېډه ورته کړې ده داسې نه ته وایي داسې په سړی دومره روډۍ خوړله او د شپې ورته د لوټه کې به وایښودوي چې دی به تهجد کړي هغه سهار هغه لوټه ډکه پرته وه هغه ښځې ورته ووایي چې خپله خاوند ته جدا ورته وستوي هغه ورته وایي چې استاد صاحب مې تپوس وکړه هغه وایي چې څو ورځې شوي مړه خېټه د روټۍ نه وکړې او چې روټۍ به مې ستونې ته کېده بیا مې وټۍ کولې ځکه هغه حرام و دا ماته نن حلال روټۍ مې او به ځکه ډکې پاتې چېري چې زما ولس جوړ و د مستن نه واخله سهار ځکه ما په یو آیت کې سوچ کو په یو مسله کې سوچ کو د هغې نه مې سل مسلې راویستلې چې حلال خوري نو بیا الله پاک سړي ته علم و حکمت آیت ازنانی حلال
ولستم بآخذي الله إن تغمضوا فيه واعلموا أن الله يقينا الله غني حميد دي. الشيطان يعدكم الفقر، شيطان يعدكم الفقر يري تاسو د فقرنا د وعيدنا مشتق، ويأمركم أمر کی تاسو ته بالبخل بالفحشاء بالبخل، بالفحشاء بالبخل. والله رب العالمين وعده کی تاسو لرا د وعدن د وعدن. الله رب العالمین وعده کی تاسو سره د مغفرت د خپل طرف نو فضل. الله رب العالمین واسع علم والا دی. یوت الحکمه ورکه حکمت چا چردا شي او چاله چې ورکړي شي حکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، یقینا د سره د تور کې شو خیر ډیر. ومن یؤت الحکمه حکما يحكم حکمتا فهو حکیم، او حکما يحكم حکما فهو حاکم. وما يذكر الا اولو الالباب، او پن ناخلی بدے سر احد الا اولو الالباب مگر خواندان دا عقل. اولو جمع ذو، وما انفقتم اج خرج کوئی تاسو من نفقتن سنفقا ونظرتم یا نظر کوئی من نظرن دنظرنا فإن اللہ یقین اللہ رب العالمین تو معلوم دیا گا او نشتے ظالمان دو پارا من انصار سے امدادی. امام عادل شاب عابد محب د جماعت سرا محب فی اللہ منکون کی زان دنا رواونا او خفیہ صدقہ ورکون کی او خلوت کی جڑیدن کی دا و کسان با پرز د قمر د عاش د سوری دلان. بخاری شریف 151 میں صفحہ. دا و کسان با د عاش د سوری دلان دی یو خفیہ صدقہ ورکون کی بکیم شامل دی، یو غزوان چه بزوانے کی عبادت کی. ویڈیو سپیس ختم شو آڈیو ته وما انفقتم من نفقة او نظرتم من نظر، نظر لله سید او لغیر الله حرام. مقید راضی مطلق راضی. خود مقید صفت نه لشي اگر ما کار دا کارو چې زبدا سه نظر نو خدای سره شرط ولا لګي چې مالک دا کارو کو زبو نفلونه کومه یا بګړ بيزا لالوما یا به طالبانو روټه کوم اكو دینه کنه کوم دا خبره بس دا شي کوا کنه بختور خلق او نن سبا خلق داسې وګي شوی دي ټیک دا چې شي ګران شوی دي توکل کم شي. ونظرتم من نظر فإن الله يعلم والله معلوم دی والله. وما للظالمين استجمان ظالمان د پر من انصار امدادي. وان تبدوا الصدقات کتاسو خکار کوي صدقو لر فنیم مای غرکار دی. وان تخفوا کپټوي غلر ورکوي فقيرانو ته دا به ورس د بارا ځکه حاجات صدقه د پاره د دفع د حاجت د فقیر نو بعض ټیم کې خیرات زیات ثواب او بعض ټیم کې په خو خیرات لکه وځي کې اوس 200 طالبان دي هغه سره د پخلي تنظیم نشته او سره راشي ورته 10 روپۍ ورکړي 60 روپۍ ورکړي بازار نه راوړي نو که دا شی په خو کې بل د ګراوډ نه په خو کې به زیات ثواب. وتوتوا الفقراء فهو خير لكم دا بغرض تاسو لپاره. وما بقي تاسو من سيئاتكم ذنوبنا تاسو او الله رب العالمين بعملون تاسو منی خبردار دی.
نبی علیہ السلام فرمایلا تنظروا فإن النظر لا يغني من القدر شيئا. نظر مکوئ، نظر چې شي کمول نه شي، نه زیاتول شي، بلکې دا خدای پاک د بخیل نه یو شی راوباسي نو هغه په دې طریقه راوباسي، هسې خو نه روزي، هسې د دې ځینو نیسه مرئ نه د دې عالم کې پخوا خلکو لوګان په قول مزدار یا به چاله تحفه کې ولېږي. اوس کلامینو دا خو نه قصد دی چې راځه خرڅوه نو ډیلتان کې سیلاب تاوان کړی لکه ستاسو کې الله ما تعملون خبیر لیس علیکم هداهم، نشته دی په تا باندې هدایت د دې، ولکن الله لیکن الله رب العالمین هدایت کوي هغه چا چې رضا شي. هلکه ستاسو تاوان کړو د بیر کې که نه ان الله یهدي من یشاء، لیکن الله هدایت کوي هغه چا چې رضا شي. وما تنفقوا من خیر، دا مبتدا ده، هغه چې تاسو خرڅ کوئ د خیر نه فلانفسکم، دا خبر نو ځان دپاره کوئ. وما تنفقوا، هغه چې تاسو خرڅ کوئ نه خرڅ کوئ الا ابتغاء وجه الله، مگر دپاره طلب د رضامندۍ د الله پاک. ولا تنفقون لشيء الا ابتغاء وجه الله، اخبار بمعنى انشاء، الا ابتغاء وجه الله مفعول له ده. وما تنفقوا من خير، خرج کوئ تاسو یو خیر پوره بدل کې الله رب العالمین تاسو ته بدله د هغې او تاسو سره به ظلم ونه کړی شي. للفقراء الذين انفقوا للفقراء، انفقوا للفقراء، للفقراء الذين خرج کوئ فقیرانو یا کسان چې بن کړی شوي په لار د الله پاک کې، لکه طالب العلم په دې کار کې ښه دی له 70 روپۍ خرچه راځي به طالب العلم کو، ځکه دا صدقه جاریه دا 1 روپۍ چې تا ورکړه قسم دی د دې صدقه تر قیامت نه ختمي. خو طالب علم پکار ده چې څوک له پیسې ورکړي د کوشش دا وکړي چې په هغې باندې علمي شی نه واخلي، په هغې باندې خپل د ګېډې بندوبست وکړي، په هغې باندې د خپل خوراک څښاک بندوبست وکړي، د خپلې کپړې بندوبست وکړي. په فضولیاتو کې د پیسې نه لګي، په فضولیاتو کې ونه لګي، او نه د پردې یا جماعت مدرسه کې پاتې کېږي او د هغې پکې غیر ضروري استعمالوي، د هغې بجلی غیر ضروري استعمالوي، ځکه دا خو دې دپاره جایز نه ده، بیا ضرورت دپاره به استعمال، دا بیا موبایل کې راځي، لکه څنګه چې تعلیم دپاره ثواب ډېر داسې العذاب هم ډېر. او بل دمنه خدای مهربانه دی، اوس دا ماشومان دي لاهور کې سبق وي، څوک په یو ځای کې وي، څوک په بل ځای کې وي، څوک په بل ځای کې وي، تاسو مینګوره کوئ. خو دا د پنجاب دا خلک بیا زمونږ د پښتنو نه ښه دي، دوی چې کوم مدرسه کې سبق وي زما یقین کېږي چې روزانه پکې د خامخا نرۍ غوښه میلاوي، میلاوي که نه میلاوي، یا په دویمه درېیمه ورځ خو به خامخا میلاوي، هفتې کې 2 ورځې که نه 3 ورځې، او سهار چی سره چڼې راکړي. زمونږ یو طالب و که نه کراچۍ کې، دا طالب احسرو فی سبیل الله، په دې باندې جاهل خلک اغنیا چې دا غنیان دي من التعفف، د وجې د نه کولو نه ځان عفیف ساتي، ځان پاک ساتي، تعفف. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ لوګه راغلل و خلکو له څټ مګوي د باندې بیهوشي پیریان راغلل، هغه وایي خوب کې مې چې خدای پاک ما پیریان دغه زړه په عقیده جوړم چې پیریان کړي دي. بیا راغلم ولاړ له لاره کې حضرت علي صاحب راغی، وایي دا مسله ده، هغه ته پوه نه شو، ابوبکر صدیق ورته دا مسله ده، عمر صاحب دا مسله، نبی علیه السلام ته یا رسول الله مسله هغې پرې دا مسله سړی وږی راځه، مسله داسې بانه کړې ده، په خېټه وږی راځي، کور کې یو جام پوی نبی علیه السلام یې ټول طالبان راوړل، 300 او یو نه واخله 300 پورې اصحاب صفو، او دې په زړه کې وایي چې کرل ریبل کوم چې خدای یو جام پوی دی، دی ټول راوغواړه، ټول مې راوغوښت، بیخي طرف نه شروع کړه، شروع مې کړه جام ته هم ګورم چې دا که دی اوس څه نوم دی کلام ستا؟ حق نواز، او دا بله خبیر، دا ښکلي نومونه دي، الله پاک دې ټول کامیاب کړي. نو خو بیا به جام ته هم ګوري چې یاره که دا حق نواز یو غړپ کړي دا شی به ټول ختم چې ختم شي بیا به څه کوو؟ هغه پیغمبر معجزه وه، شی ختمیږي نه ډک راځي، ډک راځي، 300 یو کسانو اوس کړ، یو جام ختم نه شو، نبی علیه السلام او بر صاحب ته اوس کا 10 پیرې مې اوس
بیا خیر نو یا رسول الله قسم په خدای کزه راکی ټول پیسې ما خو جدي کې دي ټکو کول په برخه ده بیا نبی رسول الله بسم الله الرحمن ختم نو طالب سره بزان مستغنی ساتي خیر په ایمان نه کی الله پاک دمن مهربان ان قلوب الناس بين اصبعي الرحمن خلق زړونه د طرف ته خدای اسم مایل کوي خدای بزان محتاج کوي نه چا استغنا ډیر لوی شي خدای د مرګري ابله چې دې ځان نه ولې دغه جوړي کا بخیل سره دی کله د سل په د خدای په لار کې لګي بزان لګي الله ولا اجر یحسبون اغنیا ګمان کی په من اغنیا اسماعیل شهید رحمت الله علیه به تقریر کو کله کله به आवाज باندې هغه وګه شو د لوګي د لاس سیندی رحمت الله علیه با ډیلی جامع مسجد کې درس وی د حجۃ الله البالغین او پیادل براله او سره به اتانی یا بسلور نه درس به ختم شو دومره لوی انسان نو بیا په بار په د جمعات نمخ کې وډبو په هغه بکیناس یو به روټي واستله او لوبیاګان به واسه غټ لوبیاګان نه دا غټ لوبیاګان موږ ته شو پړو دا کورخي دا به واغستل هغه سره به روټي او به روان نه دا څومره بچی یو طالب العلم یاډو کو د خټکو پوستکی خوړل نو چا ورته دا ولې خوري د داونه اجازه وږي وې زما سي دا خوخي ځان نه څوک وکاو ګمان کې به د من جاهل اغنیا د غنیانو من التعفف توجدن کول سوالنا عفیف ځان ساتي تعرفهم بسیمام پیجنې دي په علامو د دې سره لا يسألون الناس سوال بن کې د خلقنا الحاف او واضح الالحاف لحاف لحاف پیجنې کنه الحاف واضح وما تنفق من خير خرج کوي تاسو خیر فإن الله يقين الله پاک په امن علم والده الذين ينفقون اموالهم اخرت خرج کوي مالونه خپل سهار د شپې او درځي سره مالانیت پټ او پډاګه حسب موقع بعض ټایم کې پډاګه باندې پکاره بعض ټایم کې پټ پکاره فلهم اجرون ذي پر اجر دي بنز ضرب دي نو ير په دې من ولام يحزنون بغمجن شي الذين ياكلون الربا زجر برای ربا خواه بلا عوض مال ماخله بلا عوض مال ماخله الذين كسان ياكلون الربا تخري مال دسود ولا يقومون نبودري دوی الا كما يقوم الذي مگر پشان ودري دا اصلي يتخبطوا الشيطان چې حیران کړی هغه لره شیطان من المسدل وانتوبنا مسکړی لکه اوس دې ترخ کې چې دا غوته منډي او ټوب کې نو شیطان پکې چل کړی او کله کله علماء لیکي کړه دا سړی چې ذکر بالجار کې چې وباسي برړ یو خاصه ذکر بالجار دا خو جایز دی چې دا بیزه چې وباسي بل سپیکر باندې دا څه شي ها بل سپیکر دا ته راغلی نو اسبع الشیطان فی دبور الذاکر کله چې شیطان د ذاکر په دبر کې ګوته کیدی نو ته به چغون شو اذا وضع الشیطان اسبعه فی دبور الذاکر ودا څوک علامه ابن سیرین ویل دي چې معمولی خلکو نه دی ذکر بالجار څه وی لا اله الا الله 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 دته دا جائز ذکر بالافاسه
تم جایز دی پتا باندې اړو څوک پوهېږي نه چې دې ذکر کوي که نه او دا چې ذکر جو ځان له حلقې ملقې جوړوي نو دا دې خلکو ته دا ښکاره کوي چې زه مذاکر یم ځان نه چې یوازې کوي په ګوټ کې ناست او خدای ته سوال کوي ځان سره خپل خاص د برطاني باباجي رحمت الله علیه چې د 313 مریدانو چاته پته نشته 313 هسې دنیا دغه مریده وه خو خاص مریدان دغه 314 مریدان يتخبط الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا دا عذاب ولې دی ځکه چې دی بینما البیع یقینا بیع چې د مثل الربا په شان د ربا ده او نبی علیه السلام فرمایي الربا 70 جزءا د ربا اویا درجات دی ګناونه دي او لاندې درجه یې پکې دا ده چې نکاح کې سړی خپل مور سره ان ينکح الرجل چې د مور سره نکاح دا غادنا درجه ده چې علاوه به کوم فله ما سلف ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع حلال کړل الله رب العالمین بيع وحرم الربا حرام کړی د ربا او چاته چې راي واز درب داغنه افنتا دې مونږ شو فله ما سلف در لپاره هغه دي چې مخکې کړي د ځان لپاره رأس المال सिंधी रहमतुल्लाह अलैह जी की फरमाई हुर्मत रिबा के बाद कोई सूदी लेन देन जायज़ नहीं हुर्मत रिबा के बाद कोई सूदी लेन देना जायज़ नहीं हुर्मत रिबा के बाद कोई सूदी लेन देना जायज़ नहीं द قبر نه چپاسي لیونی پشان په پاسي ربا خوار نبی علیہ السلام لیدل په معراج کې خېټه د انبار او د غټ پشانه و انبارونو او پکې نری نری ماران سادی سے فرمایي چې ربا خوار می خوب کیو لیدو چې د ورزیدلو د اندر پاینا سړینا مې څو شوې چې ورزیدل مونږ ډایرکټ جهنم ته فله ما سلف فله ما أخذ من الربا لا يؤخذ بما فعل منه قبل نزول التحريم بما فعل منه قبل نزول التحريم بيع مشتق د باعن ځکه باعي او مشتري چې دی لاس اخو دی خوکی د پاره د اغستلو د سامان او مشتري د پاره د مبيعي یا بيع مشتق دی د بيعتنا ځکه مشتري او بائع مصافحه کوي عند البيع او سقفه ورته ویل کی او ځکه دا چې دې کې ګټه او تاوان دواړه دي کنه بيع کې او ربا کې خو یو طرف نه تاوان دی مکمل او بل طرف نه نفع بلا وزن ومن عادا څوک چې واپس شو تحلیل د ربا ته ومن عادا څوک چې واپس شو تحلیل د ربا ته اولئک اصحاب النار دی جهنميان دي فيها خالدون نو اعتراض ختم شو چې ربا خوار خو کافر نه دی کنه ځکه خطاب وسر په یا الذين امنوا سره شي دي نو دلته کې اولئک اصحاب النار څه مطلب هم فيها خالدون څوک چې واپس شو تحلیل د ربا ته نو چې حلال او حرام وي به کافر کیږي فلاك أصحاب النار هم فيها خالدون. یا د دې نه مراد ټولې مکس دی
سوال سره حاجت نه پوره کیږي صبر سره عزت نه کمیږي او خیرات سره مال نه کمیږي يمحق الله الربا محق يمحق سيزلو ته ویل کی ختمول کمول دلته کې کمول مراد کمي الله پاک مال ربا او يربي الصدقات او تربيت کې د مال صدقو زیاتې الله رب العالمین محبت نکیدار کفاره سیم ګناګار سره قنا کسان چې مؤمنان دي بشارت عمل کې نیک او کوي منځونه ور کوي زکات دې پر اجر دې پني ضرب دې نه ويره په دې مننه مو دي غم جن شي اے ایمان والو اراده الله رب العالمین او پر دې هغه چې باقي دې باندې کته مسلمانان وي زجر دې باخوار ده پاره کته سودا کارونه فازنو بحرب من الله بحرب من الله تنوین برای تعظیم تنکیر برای تعظیم بحرب عظیم من الله کنه قلاریږي نه به بد الله سره جنگ کوي ځان هغه ته تیار کړي او د رسول سره او که تاسو توبه استلاس تاسو د بار اصل نه مال تاسو دې ظلم نشکی دې په تاسو باندې او نه تاسو ظلم کوي نه تاسو ظلم کې دي وإن كان ذو عسرة أو كي خامند تنگ دستیا فنظرتن وغتا قتل لیلا میسرا ترمال درکی دو دا پوری او کانت عما مثل الغنی ظلم بہتر سڑے گا دے چی چالا خیر سوکی مسروری بہتر سڑے گا دے چی چالا قرض ورکی او ناکام کی اخپل پہ قرضی نصر ورکی ناکار سڑے بلاک کس دے چی تولا قرض ورکی آغا مثال لسی لکا سمندر تچو ورد بیت راوستے کی گی نا بار بار وہ بسی زیر آزی یقین ہو ساتا زر ما خلقو لکا دسی پیسی ورکلی دی چی افتیم نشم دشا 48 لاکھ روپے ما بخلقو کوئی هیچ چاہتو نشم بیر افزان اللہ استنگی تیالا میں 2.5 لاکھ بگاڑی کی ورکلی یو خودل دکیو یہ 4 بار حضرت خواه فنظرتون الى میسرہ نفعلیه جزا جملوی کنا وإن كان ذو عسرة فعليه نظرة إلى ميسرة نو وقت پر با انتظار کے ورطا سڑای مرکی دنو ملک الموت ورطا کتاب سے کار کرو اگه باع الناس خلق سرمی بیع کولا دکاندار ہونا چاہم میں قرضو نو ما باغت صبر کو او چې په ما د چا قرض مو بسر ورکو دا بختور سړی وان تصدقوا خير لكم مصدر میمی وان تصدقوا خير لكم او که تاسو خرج کوئ دا تاسو لپاره غوره ده ان تصدقوا خبر او خير لكم وخير لكم ولا مبتدا ان كنتم تعلمون که تاسو کوئ واتقوا يوما تخويف اخرى اور دا آیت چی دے دا نبی علیہ السلام دو وفات نو ورز مخی نازل شد 7 دن پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے سے 7 دن پہلے نازل ہو یا ایو الذین آمنوا واتقوا یرگی ومن دا ورزن ترجعونا جو واپس پکڑے شتا سبائے کہ اللہ رب العالمین دا سمت وفا کلو نفس بے پرور کلیشی النفس ما کسب دا چی دی کسب کرلوم لا یظلمون دی سر بظلمونش یا ایو الذین آمنوا اے ایمان والو درم زل بیان امور انتظامیہ قصاص دیت روجہ ردے مال مخرے بی احکام بیان شو امور انتظامیہ دا بے بیانی یا ایو الذین آمنوا ایمان والو کلچتا سما ملکوئی
بدین اند قرض الى اجل مسمى تر نیټه مقرره پوری. حضرت عبید اللہ سندھی فرمائیں معاملات و تجارات کے آداب، معاملات و تجارات کے آداب. الى اجل مسمى تر نیټه مقرره پوری فاکتبوا لکا غیر وليكتب بینکم ولیکی دی ہمیں استاسو کی کاتب په انصاف سره او انکار دینه کی کاتب دلیکلونا کما علمه الله کاف تعلیلیه کما علمه الله لما علمه الله هغه چې ته خدای خودنه کړي نو دلیکی ولیم للذی بیان دیو کې اصله چې باغ من حق دی وې دیږي ربنا چې الله او دیږي د الله نه چې رب داغه دی ولا يبخس منه شيء او نه پټي داغه نه شي. فإن كان الذي پسا سره چې باغ من حق دی اهل ونه دی یا کمزور دی شیخ باندې دی او لا یستطيع طاقت نه لري چې بیان کی هغه نو بیان دی کی دا پر ولی دا په انصاف سره واستشهدوا گواهان دي تیری دو گواهان نارینهونه او کني نارینا فرجل امراتان یو نارینا او دو خزي ممن دا چانه ترونه تاسو خو من الشهداء د گواهانونه انت ذل احداهما لانت ذل احداهما انت ذل احداهما لانت ذل احداهما چیرکیو دې دوانونه نو یاد کړئ ورته بل ولا يعب الشهداء انکار دي کی گواهان کله چې بل شي ولا تسمو سستی مکوي دا نفي حاضر ان تكتبوا چیلکا غیرن صغیرا ولا معاملوی یا لوی معاملوی ترنټی پوری ذالکم اقسط عند الله دا ډیر نږدې په نزد الله د انصاف ده. واقوم للشهاده او ډیر زیاته مضبوط رضبط کون کی د پاره گواہی و ادنا ډیر نږدې الله ترتابو چې تاسو شکونه کوي فی کل من الاقوال فی کل وقت من الاوقات الا ان تكون مگر چې تاسو په من کې تجارت حاضر چاړو راړو یا غیلره په منسپل کې نشته له ګناه په تاسو باندې الله تكتبوا چې لیکه غیلره واشهدوا گواهان تر اذا تبعتم کله چې تاسو بیا کوئی په منسپل کې ولا یضار کاتب ولا شهید او ضرر دینر سوی لیکون کتا یا گواتا یا ضرر نشي رسول لیکون کې انو کاتب انو گواه او کته اوس دا کارو کې یقینا دا تاسو باندې ګناه ده ویریږي د الله رب العالمین خیت اوس الله رب العالمین الله پر څه باندې علم والده. وکین کنتم علی سفر او کیت اوس په سفر باندې بیان مونږ تاسو کاتب نو فریحان مقبوضه غاڼه د قبض کړی شوی. فین امین بعضکم پس که اعتماد کو باز تاسو بازو باندې نو ادا د کیا سره چې امانتدار ګڼل شي د امانت دا ویل د الله رب العالمین نه چرپ دا وی دي او نه دی پټي کوي او چا چې پټک کوي یقینا زړه دا ګناګار دی الله پامن تاسو باندې علم والده. سفیها او ضعیفا دله مال نه ورکه دا مذهب د صاحبینو او مذهب د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ده. او د مذهب د امام سبسره چې مال بول ورکه چې د 15 کالو شي ځکه قرآن کې الله فرمایي فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم سورۃ النساء 61 نمبر آیت. او 15م کال کې سړی رشد ته رسیږي ځکه رشد نکره ده او نکره په اثبات کې مطلق وي نو رشد به عام دی که تحقیقا وي او که تقدیرا وي. په دې موده کې سړی نکاح کیږي ځکه بلوغ اصغر شروع کیږي د 12 سالونو نو د 12 سال کس نطفه د دې قابله چې د دې نه بچي پیدا شي نو 12 سال عمر کې یو کس له واده وکړو او هغه حمل ټهراو کو یو کال اوس دغه بچي پیدا شي نو دا الګ چې بیا د 200 کالو کېږي نو دا پلار به د 15 کالو ته رسیدي نشي بیا الته کې او د بیا الته کې بچي پیدا شي واده ولو کې په 15م کال دی په 12 کال دی زوی پیدا شي نو پلار د نکاح د 15 کالو دی زویم نو سیم پیدا شي نو چې د دې وروسته دی په څه نه پويږي بیا د کمر نه ورته
نو رشد نکره ده او نکره په اثبات کې څه مطلق ده نو رشد بیا تحقیقا ده او که تقدیرا دواړه مراد رهان مقبوضه استهلاک من زمان شته په هلاک من نشته یو سړی دی هغه ځمکه ده چاله پر هم ورکړه یو راهن دی یو مرتهن دی یو مرهونه ده یو زواید د مرهونی دي یو منافع د مرهونی راهن خو دا سړی دی میخه پر هم واغستله میخه څه شی د مرهونه ده منافع د مرهونی څه شی د پی دي زواید غشین مشین دي اوس د میخه نه پی لشي هغه پی منې د خرچه دومره کوي په میخه چې د خرچې او د پی یو شان دي نو بیا خو د بس حق دی وادخلي خو که پی د خرچې نه سیوا شو چې د به کومه خرچه کړله د هغې نه زیات شو نو دا زیات به بیا په قرضه کې کټ کېږي دا زیات به څه کېږي په قرضه کې به داسې ګاڼې څوک کوي داسې ګاڼې خو څوک نه کوي خلک خو د سود ګاڼې خو ناجایز دي او بل دا چې کل قرض جر النفع فهو ربا مثال دا یو سړی دی مال 100 روپۍ مال هر کال 2 منه یا 4 منه وربشې راکولې چاولې راکولې جوار غنم راکول خو زما سره دوستانه وه زه ولګېدم د هغه نه مې هغه خو ما سره ځمکه نشته غله نشته دی او سرمایه را سره شته د ما سره مهرباني وه په دوستانه کې رالیږلې څه په زکات کې نه رالیږلې زه ولګېم دله مې 500 روپۍ قرض وکړ نو کال له ده غنم سیوا کړه بل کال له وربشې روجې سیوا کړې چې ما له 3 منه راکول د 6 منه کړي دا 3 منه ما واستل ما سره ما لپاره ناجایز دي لکه دا د مخکې ول نه راکوله خو دا ما پیسې ورکړي دي که نه د هغې خیال ساتي نو کل قرض جر النفع فهو ربا هر قرض چې ځان پسې نفع راکاږي هغې ته ربا مقتوی گواهی لره ومن یکتما فإنه آثم قلبه گواه له به هم تاوان نه رسوي چې گواه سره 2 روپۍ نشته دی او ستا لپاره ګواهي کوي او ستا کیس دی په سوات کې او ګواه اوسېږي په کوهستان کې پکار دي چې هغه له فکرۍ ورکړي وکیل بالخصومت نیسلی شي که یو سړی نه اخلي کرۍ نو عزیمت دی خو که درنه واغېستله نو رخصتا دا دپاره جایز ده خو دا وکیلان چې دي چې ښه به ورته پدې چې دا کیس غلط دی دا ګمراهي ده دا کفر دی بیا هم د هغه دپاره کوي قسم دی که د دې په ایمان کې خطر دی او دغه پیسې اخیستل هم حرام دی دوستي چلو کوي لکه څنګه چې د ګیرې خریلو پیسې دانایان اخلي هم حرام دی نو څه به کوي د خلکو سره دا د ګانو کیسټ یې دا ویډیوګانې د بربنډ فلمونه چې دا خلک خرڅوي مسلمانان یې نه خرڅوي د دې رزق حرام دی ګیډه ګوډې حرام دی ولا یطار کاتب ولا شهید او نه به کاتب او شهید ګواه هغه به ضرر رسي تا ته ښه پته چې دا مسله حق ده زه ګواه یم او هغه غر کېږي ته ګواهي پټی را پټی یا ګواهي کې دروغ وای یا په ګواهي باندې پیسې اخلي یا کاتب دی د لیکلو انکار کوي ومن یکتما چا چې پټه کړه ګواهي لره فإنه آثم قلبه زړه ګناهګار دی
که مطالبه نه وکړې د ګواهۍ نو تمن څه لازمه نه ده خو که تا ته پته ولګي چې هغه غر کېږي نو ته به خپله لاړ شه پیش شه لکه امام قرطبي یو ګواهۍ کې تللی نو بس هغه او داسې عجیبه سړی دی چې ماشوم یې په ترخ کې نیسلی لاسونه یې وړو څخه دي او لاړ که نه بادشاه وي نو ته د ګواهي معتبر ده دا خو ملنګ سړی دی او پېژنده چې دا امام قرطبي ومن یکتمها فإنه آثم قلبه زړه یې ګناهګار دی والله رب العالمین بما تعملون علیم لله ما فی السماوات خرج کوئ نو په دې خبره کوئ دلیل عقلي پنځم نمبر د غیب دانۍ لله خاص الله لپاره چې په اسمانونو ځمکه کې دي او هغه تاسو ښکاره کوئ هڅه چې په ستاسو نفسونو کې دي یا پټوئ حساب وکړي الله رب العالمین تاسو سره د هغې یا هغه عقیده تاسو زړه کې ساتئ صحابه کرامو عرض وکړو چې دا خو ډېره ګرانه معامله ده نو نبي علیه الصلاة والسلام ورته وایي چې دا وایه که نه سمعنا وأطعنا غفرانک ځان نه خو بني اسرائیل مه جوړوئ چې سمعنا وعصینا يحاسبكم بالله حساب کوي الله رب العالمین تاسو د هغې بخښنه وکړي هغه چا چې رضا شي عذاب ورکړي هغه چا دپاره چې رضا شي الله په هر څه باندې قدرت والا دی آمن الرسول یقین کوي پیغمبر علیه الصلاة والسلام ماضی برای استمرار نه برای احداث آمن الرسول ذکر د ماضی برای استمرار نه برای احداث آجر لګل شوي دي الی هغه ته من ربي رب دعانا مؤمنان کل آمن بالله دا ټول ایمان وړي په الله پاک باندې ملائکه باندې کتابونه باندې رسولانو باندې او دا وی لا نفرق قائلین لا نفرق دا وی چې موږ فرق نه کوو پمین بین آدم رسول پمین د یو کس د رسولانو کې فی نفس الایمان لا فی الدرجات وقالوا سمعنا اوریدل مونږ واطعنا خبره منله مونږ غفرانک الله رب العالمین موږ ته بخښنه وکړي وإلیک المصیر تا ته واپسي ده لا یکلف الله تکلیف کې نه ورځي الله رب العالمین او نفس لا مگر موافق د طاقت دا بیان د مخکې شو نو هغه آیت منسوخه نه شو فاتقوا الله ما استطعتم لکه تکلیف بما لا یطاق الله نه ورکړي دې لپاره اصلي چې دې کسب کړلی په تاسو باندې هغه اصلي چې تاسو کسب کوئ اجتهدت فی تحصیله باعتبار الجزاء اجتهدت فی تحصیله باعتبار الجزاء ربنا یا رب زموږ لا تؤاخذنا ونیسې موږ لره ان نسینا چې موږ پرېږدو هیر کوی ترکنا او اخطانا یا خطا شو موږ مؤاخذه پکې نشته مراد دی نه ترک کول ربنا یا رب زموږ ولا تحمل علینا مبار کوي په موږ باندې سرن غټ احکامات درانه احکامات لکه څنګه تا بار کړی په کسان چې مخکې زموږ نه دي تیر شوي دي ربنا یا رب زموږ مبار کوي په موږ باندې ما اصل طاقت لنا به طاقت موږ نه لرو د هغې واعف عنا بخښنه وکړي موږ ته فيما بینه وبین الله واغفر لنا ای الله پرده واچوي په موږ باندې ورحمنا ابچ اوساتې موږ لره او رحم وکړي موږ انت مولانا ته زموږ مولای فانصرنا امداد وکړي موږ په موږ باندې القوم الکافرین په قوم کافر نو دا که دا دیگه تعلیم المسئله ده یا الله که موږ نه څه هېر شي په بقره کې نو الله فاعف عنا واغفر لنا وارحم موږ ته بخښنه وکړي او دا آیتونه چې دي آیتان من آخر البقره دا آخري آیتونه د سورة بقره چا چې دا اولسته د شپې ټوله شپه وله کافي کېږي
او حدیث کی راځي علي سے فرمای کنز من کنوز عرش الله وجدا زما د عرش د خزانو نه او خزانه هغه څه شری خواتیم د بقره او د دې كتبه الرحمن بيده یو روایت کې راځي چې دا الله په خپل لاس لیکلي چې څنګه دا شان سره مناسب او څوک چې دا وایي داغه لپاره مغفرت دی مکمل خو چې شرک مشرک نه پرده واچو کومنی غفرا ومعنى ده ستر فاغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين تمشوا